په پاکستان کې ګڼ شمېر خبريالانو څېړونکو په ټولنیزو رسنو دعوه کړې ده چې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د سخت فشار لاندې راغلي چې یا خو باید له خپل منصب استعفا ورکړي او یا هم د انتخاباتو په اړوند د قضیې اورېدو لپاره د سپریم کورټ پل کوټ وټاکي. دا غوښتنې د هغې وروسته رامخته شوې دي چې خیبر پښتونخوا پنجاب اسمبلو لپاره د انتخاباتو د نیټې په اړوند د قضیې په اورېدنه بوخت د سپریم کورټ د 15 کسیز یو جج ښاغلی امین الدین خان تېره ورځ د دې قضیې له اورېدو معذرت وکړو. د نوموړي جج د معذرت سره سم دغه بینچ مات شوی او ټاکل شوې ده چې نن د جمعې پر ورځ به نوې بینچ د یادې مقدمې اورېدنه کوي. د زیارت پر ورځ چې کله سپریم کورټ کې د دغې مقدمې څلورم اورېدنه پیل کېده نو د 15 کسیز بینچ یو جج ښاغلی امین الدین وویل چې هغه د اسخود یا له خپل انده د نوټس په اړوند د قاضي پاییزه د تېرې ورځې له فیصلې وروسته د دې مقدمې له اورېدنې معذرت کوي. د قاضي امین الدین له دې وینا وروسته سپریم کورټ ججان له عدالتي خونې پورته شوي وو او یاد بینچ مات شوی وو. تر دې وروسته په یو لنډ عدالتي امر کې ویل شوي چې یاده مقدمه به اوس د هغه بینچ په وړاندې ښودل کېږي چې جج امین الدین پکې نه وي شامل او د مقدمې اورېدنه به د جمعې پر ورځ 11:30 بجې کېږي. د شروع پر ورځ د سپریم کورټ د سینیر ترین جج قاضي پاییزه او جج امین الدین لوري په یو مقدمه کې فیصله مې تراغلې و چې د اسخود نوټسونو د مقدمو د ټاکنې او د بین جوړول لپاره رولز یا قاعده وجود نه لري. ځکه نو تر رولز جوړېدو دي د اسخود نوټس د آرټیکل 143 ماده په اساس د ټولو مقدمو اورېدنې وځنډول شي. د قاضي پاییزه په مشرۍ د دې درې کسیز بینچ یو جج ښاغلی شاهد وحید دغه پریکړې سره اختلاف کړي او په خپل اختلافي یادګیرنه کې لیکلی و چې د بینچ جوړولو د سپریم کورټ د مشر قاضي صلاحیت دی. په سپریم کورټ کې د مشر قاضي ښاغلی عمر عطا بندیال په مشرۍ 15 کسیز بینچ خیبر پښتونخوا پنجاب کې انتخاباتو لپاره د نیټو نه اعلانېدو په ضد د تحریک انصاف ګوند د خواستونو اورېدنه کوي. خو د دې اورېدنې په مخال د سپریم کورټ د ججانو ترمنځ د اختلافاتو ریپورټونه هم مخې ته راغلي دي. د پاکستان حکومتي اطلاع PDM کې د شاملو ګوندونو مشران خو هر څو د سپریم کورټ د مشر جج نوم نه اخلي خو په خپل ویناګانو کې اکثره وخت په اشارو کې نایو کې مشر جج او څو نور قاضیان تحریک انصاف ګوند لپاره په نرمه ګوشه یا خواهوږي لرلو تورنوي. خو مشر قاضي عمر عطا بندیال پر لپسې ویلي چې د عدالت ذمہواری یوازې د عین حفاظت کول دي او خپل فیصلې د عین لمحې کوي. د پاکستان حکومت د مشر قاضي د خپل انده د نوټس اغستو د واک محدودولو او نور عدالتي اصلاحاتو لپاره د قومي اسمبلی او سېنات نه قانوني ترمیمي مسوده خو منزوره کړې ده چې دغه مسوده اوس د لاسلیک لپاره د خیوات صدر ته لیږل شوې ده. په عین حال کې پاکستانی خبريالانو او څېړونکو په ټولنیزو رسنیو دعوه کړې ده چې د سپریم کورټ په مشر قاضي د خپل منصب نه د استعفا ورکولو یا هم د انتخاباتو په اړوند قضیې اورېدو لپاره د پل کوټ جوړولو فشارونه سیوا شوي دي. پاکستانی خبريال یاریدا فاروقي په ټویټر لیکلي چې د سپریم کورټ له دننه څخه په چیف جسټس سخت دباو دی چې یا خو دې پښتونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو د مقدمې اورېدو لپاره پل کوټ وټاکي او یا دې هم د خپل منصب نه استعفا ورکړي. هغه دعوه کړې ده چې د حکومت له لوري هم چیف جسټس ته دغه لار ورکړل شوې ده او پیغام ورسول شوی دی. خبريال کامران خان هم په ټویټر لیکلي چې تر دې وروسته اوس هیڅ کسر نه دی پاتې شوی. پاکستان اوس عدالتي بحران ته نږدې شوی دی. چیف جسټس دی یا خپل څوکۍ پرېږدي او یا دی د الیکشن په اړه د ټولې معاملې پل کوټ ته وسپاري. کامران خان زیاته کړې ده چې غوره به دا وي چې اوس د سینیر ترین جج قاضي پاییزه سپریم کورټ فیصله وکړي چې پاکستان کې به الیکشن د آئینده رواج مطابق کیږي. نگران حکومتونه به له 90 ورځو وروسته فارغ شي کو نور شپږ میاشتې به هم کار کوي. د کامران خان په وینا لابد مرغه اوس به په دې معاملو کې د چیف جسټس عطاالله بندیال د بینچ هیڅ یوه پریکړه د منلو وړ نه وي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 په پاکستان کې ګډ